میاشت کې یو ډېر د رسول الله مبارک عظیم الشان صحابي چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې د هغه ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی. حضرت بلال د پلار نوم رباح و. مناسب ګڼم چې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یو هم څیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانګ نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق د پلار نوم رباح و رباح او د مور نوم حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی و مور یې وینځه وه او دیم غلام حبشې نه راغلی و په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او دې پیدام په مکه مکرمه کې او دا رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویختیم ګلګوچي او اوږد قد او وجود یې نری لرم او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام هغه له به یې ګډې چیلې سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکه هل فی شاتک لبن ستا دې ګډه چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وایي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسیرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کړم خیر ځکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کړم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله یې وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه تې بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې وسکله نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دې حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته نو په بلال یې هغه پی وسکل نو حضور پاک وله دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر یم ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې زه د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول یې خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه زما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه ی پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته وی بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیمه هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې لومبې وخت دی
نو زما خو یو خاندان سره تعلق ته د ابوبکر او ته خو پر دې غلامي بیا به خدای د تکلیف درکې نو چې د کور ته ګړې چیلې بوتلې نو پټولو ګړو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړو نو هغه خپل چې کم مولا هغه ورته بلاله نن دې دا ګړې چیلې کم ځای سرولې دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دي مونتي ځکه نن دې ګړې چیلې ټولې سربې راغلې دي او دې یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګړې چیلې سره وه دا دې ډېر ښه ځای موندلې دی نو د سار له بیا هلته ګډې چیلی بوتلې نو بیا به هلته سرولې او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیس کل او په خپله به یې څکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه ساربره ولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره په هغه مینه محبت رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې اخو د هغې خدایان هغې به ورته سجدې کول عبادت به کو د پلاړې ټوکړې مردارو تف په تاسو باندې چې ستاسو د املا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وټوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح کو نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخواخې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی او پرېښي دي وی ګوره دا خبرې مه کوه عمرو ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وی نه هغه حبشي غلام دی هغه دې مسلمان کړی دی هغه دې د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کې او غلام دې ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دې غلام دې حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شم نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایه بس دا هغه زړه کې د الله مینه ننوتې وه دا غزله کې د الله محبت نه نوته وی بالکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼي مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حق زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو موتانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په دوال او ټکول شروع شو او داسې واله او ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به دې د اوښکو په دې وینې بیږي امیه راغې او بویې ته وی مال یې راکړه دې به زه سم کم دې نه شي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړو په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمرونو تاسو نه دي لیدې ما لیدلې دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلی ته هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو
لوبې به کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډاګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړی او بیا ماتي را ماتي او خندا و پورې کوي دغه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به او چا به تیږې راواغېشتې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوا یې حلال کړې وي یا غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره د اوسپنو د کړو کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره په سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچوه نو زه به یې تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به یې وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه کې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابو جهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما د الله په ذات قسمی چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما رونو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته ساسیږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته ساسیږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسیږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقه شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وایي د دوی زړه کې ګن پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې د ګن پروت دی د خولې نه به د ګن راوځي ته نه ګورې په معده کې چې د پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به راوځي او که په معده کې دی کوکا کولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمې دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دې خدای ګډ خوړلي او اګر دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمې دې وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمي وکړي دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته الله یې زمونږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنې ابو جهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره ته جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې چغه واله الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او مرګري او مثل نه لري نه یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې نخري شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخري په شروع دي او غلامان او دا ټولې وای نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې ویې کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کې دی بې کسه سره ولې ظلم کې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کې دې غریب باندې زیاتې ولې کې د خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کې وی دا تا خراب کړی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا غوی خراب کړی دی ته سم کا وی به ټیک د مال راکړه زه به سم کما وی بس ویلا په د څه کې دی خدا کار روزګارم نه دی بیګارم نه دی دغه چغې وی احد تاسو خراب کوئ وی اخلا وی پسو خرسه وی پسو ایل وی پسو خرسه وی پدری اوقیه باندې
سرو زرو سلویخ درهم یو اوقیه ویراکا پیسې ولا ورکړلې او غلام ته واغشتو نو او تسوي امیہ وی که په یو اوقیه د غشتنو مې درکاو ګران دی واغش پدری په یو مم درکاو حضرت ابوبکر وی چې په سل د خرڅاو قسم په خدای بیا مې مغشت دا ما ته معلوم دی چې دا څوک دی شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د زړه ما ته معلوم دی زړه د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې د خرڅاو ما غشته او چې څنګه یې واغشته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریب د هغه وجود خو داغ او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چاله دی غشتې ما ځان لري غشتم ک الله لري غشتم ک ځان لري غشتم نو ما ته کار خایا چې د لکوم ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې سکه ما ته وای چې د لوکم او ک الله لري غشتم نو ابوبکر ما او خدای سره پریدا ما پرې د خپل خدای ته چې زه پوه شم او د ما خدای پوه شي زس الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کما وینا بلال ما ځان لنه غشته ما الله لا غشته انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم آزاد نو چراغ رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوي ابو بکر ورته الوي وی بلال میں په بیا د امیہ نه واغشته حضور پاک ورته سوی وی ابو بکر ما په ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما په شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستای او دا بل مخې زمای دا نیم لاس دا یو لاس تور ستای او دا بل زمای وینه الله رسول الله خو ما آزاد کړی دی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوئی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی سردار او زمون سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دی و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړی دی زمارونو مکہ مکرمه کې خپل جون تیراو باس آزاد شو لګیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی الله احد 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 او دا الله نوم اخلی خوشاله شو ازادی ملو شو بهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړه دیم لار مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک ور ولی جوړ کړ او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کې د منظر پاره چې دې مونږ د یو اواز پکار دي چې مسجد نبوي کله جوړ شو دینه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسختن صحابه راغون کړل یاره دې منزل خلق راغواړو دې سره سو مشوره شروع یو کس وی سیب ټاله بټانګو د مانزه په وخت کې وینه دا خبره مخوخه نه ده تله خو د عیسایانو نه خدا نو موږ په دین کې او بیا په ځکه د عیسایانو شعار له دخل نه ورته بل وی سیب خکر باندې په پوکې وو نو خلک برا غونډيږي وینه دا خو يهوديان بوق خکر کې پوکې وای نو موږ په خپل اهم عبادت کې د يهوديانو نه نه دن نه کو بل وی اور په بلو چې کله خلک لوګي ویني نو را غونډيږي با یره وی اور خلق مجوسیان تعظیم ورکي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نه خم نه دن نه کو نو فیصله پدې شو چې حضور پاک مبارک وي بس आवाज بکو چې الصلاه جامعه خدای مو بخا وخت د منزل او منزل راځي د आवाज بکو پدې فیصله وشو چې کله حضور پاکم کور تلاړو صحابم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیه مشهور صحابی دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړی سره ټلې د ټنګي تاسو وسره وی ما وتوی چې دا ټلې خرسینا اتبيع هذا وی ما تفعل به تپسکه وی ما چې موږ په خلق منزل راغواړو خوب دی ټنګو به وی هغه راتوی چې یو خشې د تنخم ما ویو خایا نو دا بانگی راتاو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
خشې ولې دی معنی څونه مزیداره ده الله ډېر لوی دی د بانګ ډېره ښکلې معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وای اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین بیا وای حي علی الصلاه حي علی الصلاه خدای مبخه مانځه ته متوجه شه مونږ راشه حي علی الفلاح حي علی الفلاح خدای مبخه نیکه طرف ته متوجه شه او کامیابی ته متوجه شه او کامیابی لراشه بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګ راته خو نو بیا هغه سړی ماته وی چې ودرېږه یو بل شیم درته ښیم نو اقامت راته خو وی چې مخکې دا بانګ وایا چې خلک رابلي او چې خلک جمعات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه دا صحابي و چې کله رابیخ شوم نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خو داسې خوب ولید نو حضور پاک وی انها لرؤیا حق ان شاء الله که د خدای خوښې دا رښتونی خوب دی نو خوب زمونږ طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل نی خو رسول الله مبارک تصدیق وکړه د پیغمبر تصدیق دلیل نه نو ګوره خوب چا لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدلی لیکن قسمت باندې د چا لیکلی و الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید داسې وکړه چې بلال ته اواز کې وی راشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیته تا چې کم خوب لیدی هغه درته وایه فلیونادي به دی به بانګ وی چغه به پې دی وی فانه اندى صوتا منك د اواز ستانه اوچت دی او خشته ښکلی اواز دی نو چې کوم خوب هغې صحابي لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اواز یې خشته و نو چې بانګ یې ووی حضرت عمر چادر ځان پسې راښکه په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسول قسم دی دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګه دوی څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګې په دوی دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان دا تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیدی نو ځکه یې بانګ ووی که نه دي لیدلی نورو خلکو ولیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز وله خدای ورکړی و دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناست به او ده به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلی زما وروڼو دا نه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز یې مزیدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وی ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وی ډېر خشته او ښکلې مزیدار اواز بیا وسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي ملګری کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا نو ای وسره ملګری کا نو لومبې بانګ به دوه بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې
په سفر کې د مازدیګر وخت و ترمذي شریف کې حدیث دی نو بلال پاسېده نو بانګې وې نو حضور پاک ودې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسېد نو بیا ودې ابرد نو بیا پاسېد وې ابرد صبر وکا لږ انتظار وکا چې یخوالی راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې مونږ ولیده نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زمارونو کله به څه چل کاو الله اکبر چې بانګ به وي حضور پاک به کور کې او جمع به تیار شوه نو دې به ورغی د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه به وي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار لا आवाज ورکي چې هغه څومره په منځ مین او د پیغمبر مبارک اغل आवाज ورکي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وخه خوړه اډو کې پلاس کې واه واه او حضرت بلال ورغی او نیمه غوخه خوړې نیم پاتې او आवाज یې ورکا الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول من درازا نو حضور پاک غاډو کې خود او مسکی شو ماله تربت یمینه سشوی دی بلال لاس دی په خورو کا کړچا ډوړې نه دی وستو خوراک نه دی وستو مسکی شو خوشطبی وکړه دی وته نو چې بلال صبر کوا مو چغه مکوا وازونه دخل ډوړې خورم صبر کوا دروزم کنه نه ماله یو ذل ماله یو روایت کې راځي تربت یمینه اور دې تندې په خورو کا کړشا سشوی دی تا ډوړې خورو تعالی आवाज ورک ضرب رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دي او د شپې دی اخیری وخت کې اوځه کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو وسار ماندل به مسوک پاس ځای نو مؤذن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خو وی انا وی الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د شو حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پښمنی تا سبا ته لګ وخت پاتې شو د اوخ کی جاوا واغې ته ډډاو والا او سبا ته قتل چې سبا راوخیږي نو حضور پاک په پاسوم بانګ بوې ما نو دی بو د سونو کې مونږ به کو ناګانسترګي ورل ودش دی مودشو حضور پاک مودره او صحابه مودري نور راو خاطر زړه به حضور پاک بیدارو پسترګي خودي دي نور خو پسترګو کاری پړغو نه کاری جس نور راو خاطر رسول الله مبارک انور تو دون شو فورا بلال تو یا بلال اينما قلت بلال تا چې وې زبر پاسوما څه شو هغه خبره ده نور راو خاطر مندران لال قضا شو حضرت بلال وته زوی وید الله رسول کوم ذات چې تعالی خوب راست او مال امراوز کوم خدای چې تو دکړې نو سې مو دکړه دې کې د الله حکمتي بعض کار قصدن الله کوي څو چې خلکو ته چالو کوي که څوک او د پاتې شو نو خپکیږه ما خدان له خپل اسباب برابرې ځان ته پټیم غړې ودراوا یا ځان ته دا څه شي دی موبایل کې دا ټنګ ټنګي ودراوا خو دې بچو ته وای چې ما پاسوا په انسان دې کټولو د پاتې شو او نور خطونه پاس را پاسې دي نو له مخرا من نام عن الصلاه او نسيها وليصليها اذا ذكرها او استيقظ چې کله وترامون را یاد شو د شوو او یاد یېرو چې کله وتر یاد شي او کله را بیدار شو نو وخت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وخت مکروه کې منس کول منع دي په نور روایتو کې شتا دا یو حدیث د بل د پاره استثناء راځي نو چې وخت مکروه دي ختم شي نو خیر دی خپل منځ یو کا دا الله صحابه او امت یو طریقه خودلا نو پاسې دا نو رسول الله مبارک فرمایل ودل ته شیطان دی خپل علاقه کې زه چیزو دې زینا نو بل دې تلاړل نو الته کې بیا د سنا وکړل او حضور پاک منځ کو صحابه ور سره منځ کو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه اور سره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی وسره د کجوري توره موزره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتو پځه به یو صدر لنکړو او باقی بسنو نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبيث
داغه واقع برته چې بل ده بل وقوم ان شاء الله العزيز اچ په مکه کې به پدنه خره کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې او درېده لا نجوت ان نجا امیه خلقا ګورې کدا امیه هغه دی او کنن بچ شو کنه بس مرما لمه چوي نن خدای گیر کړی ده خو کدی نن بچ شو کنه زه خو په من اخري کړی دی ظالم بس مرم پښتانه وای کنه لبه میوچو بس مړ بشم نو چا وته کم دی بیا غره نو صحابه اور پسې شو نو چې صحابه اور پسې شو دا مې را لاندې کړ نو د سره زوی او زوی او سره په اوخ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي کنه نو بیا زوی نه پیژني صحابه اور پسیری نو دا چلو کو چې خپل او چته کلو زوی ته علامه کلو لاندې وګرځو مطلب دا چې دا ما اوخلک سپک شي چې او تختی منډه تیزه کی او بل دا صحابه به پزوی شي نو دا به بچ شمه صحابه زوی واغه ولا مردار کو د پسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق هغه ته عبدالرحمن بچ مې کا وی دا اوخ نه ټوپ کا دا اوخ نه ټوپ کنه عبدالرحمن ابن عوف بدان ورواچ صحابه میدان جنگ کې تامن نشي ورکول پسې کته د خو بلال سره ظلم نه کړی تایر دي چې بلال باندې بدن اخري کول اوس خو خدای زمون ګوتو لره اوسته دي اوس کافر دي پریدوی چتا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وینا ما امن وینا امن جنگ میدان کې نشي ورکول پسې کته اته نه پسې ما امن ورکړي حضور پاک لبو زما اغه وی د بلال غچغه زمون سترګو کې لکه پرتی دي بلال نه چې د کمی وینه به یولې دي مونږ پریدو بلال سره چې د کم ظلمونه کړی دي دا دلنه وای لکه دا غینه مونږ پریدو بس یو صحابي دی لګرونو دا امیہ هغه تور راواغې ته په داخټه کې ولا لاندې نه و او مردار جنگ بدر کې شریک ته احد کې شریک ته پټولو جهادونو کې زمارونو شریک ته او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زمارونو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ډیر دي خو یو مختصر دته وایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تلو او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وی بلال ودا سی او عمل لا توخا کنه چې ته په ډیر امید دی وی ځکه چې زه په جنت کې روان او استاد پیزار کشار می مخ کې اورید ودا الله رسول زما خدا سے عمل نشتا او یو کار کوما چې ذ کلم او دسکم نو 2 رکعات نفل کوم تحیت الوضو وته حضور پاک ودا وجن زمارونو ګل کله او دسکه او مکروه وقت ني 2 رکعات نفل کوي او کدا سي وختو چې جمع تیار او خیر دی بیا پرې خو دیش یا دا سي وختو چې تاسو سنت پکې د مسبقین کې وخت لګ دی نو خیر دی هغه د مسبقین سنت هم دا غي په ځای بیا ودرېږي حکم مقدس روا او دست او یاد غسل او 2 رکعات نفل کوا دا ډیر دوی د برکت شه دی خدای پاک بدل جنت درکې جنت حضور پاک وی خپل ځان نمخ کې مستاده پیزار کشار اورید نو طالبان وی چې دا پیغمبر نمخ کې ویل شو الکوي خادم مخ کې منډي وای دروازه کولاوي او ځان برابرای یا وشوا دویم یو ځل وته حضور پاک خندل وی بلال وی ما په جنت کې ستا خزلی دي خوشتبی به وسره کوله وی جنت کې یو ولا وړي راخشته یو جنې وحوره او هغه بداغي ولین او په مخو با چولې نو چې وبې واچولې ما غوبه لکه د ملغلر ته لاندې پرې وته دي نو ما د جبريل نه تاسو کدا سوکتا په خپل ته تاسو کا نو الته کې خدا نشته دی دنیا کې دا خذو سره خبره اخو د جنت حالات دي نو ماته تاسو کته سوکې او دا محل ډیر قیمتي دی دا د چاله وې دستا یو امتی ما او دا هغه په انتظار شپې اړو مراړو او دا محل دا غره دا مسوق امتی دی ستا صحابي دی دا مسوق صحابي دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لوی خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وی دا مالور پیغله د الله رسول چاله ورکا وی بلال چرته تللی هغه واپس لاړ دغه مسافر دی غریب سی نشتا نو بیا راغی وی زما لور پیغله د خدای رسوله چاله ورکا وی بلال چته تل او بدریم دل بیا غونه ک بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسول لور می پیغله دا او چاله ورکا وته ګور بلال چرته تل بلال لول نه ورکه
وی قسم دی چې بلال جنتی دی نو جنتی له لور ولې لور کې نور په نکاح کړاوت نو یو دل حضور پاک لاړو نو आवाज یو کنو دا کور کې بیبي او بلال نو بیبي ول आवाज ورکړه الله رسوله سوکه وی ز پلان کېم دا الله رسول پلان کېم وی بلال څه شو وی خبرو ته پته نه لګي نو حضور پاک هغه خدای ته وی دا سه معلومیږي لکه چې غصه جوړتلې او تم لکه چې غصه هم غصه او تم لکه چې غصه دې خدای غږ نه کړ نو خدای وته بیا وی یره وی بس یو خبره باندې غصه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټول خبرې دي رښتیا کوي او چې څه خبره نو تا یادای نو زه خوستا خبره منم زه خو چې ته څه به منم او چې څه خبره نو مال بازار مخوي وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک و درسوي وی بلال چې سوي رښتیا وای دي دروغ نه وای دا رښتونه دي دروغ نه دا ټیک شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ذی فارسو بلال ذی حبشو صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابو جہل انچ بالعجب سلمان دا حبشے سلمان دا فارس بلال دا حبشے و صہیب دا روم او دا مکی دا خورنا ابو جہل پیدا دے او غورو دے پلکونو پکروڑونو پکربون ابو جہل مالداران یوزے کچ ایمان نشتا قسم پا خدای بلال و بلال دے اللہ خی کہ رنگ و نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا چی دا غلام دے او سپلے نشتا و پیزاری نشتا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکی او دا اللہ مینا دا پکی اللہ زمان زمارونو دا نصیب او گردونی خیر واقعاتی اجددی نو دیر واقعاتی در تنویم و یو دا تبلمویم چی مکہ کل فتح شوا او مکہ کې دنه څومره بوتانو دې ټول رحمت کړل او بیت الله صفا کو او غیر چا پیره په مطاف کې بوتانو هغه ټول ډکرې وې غورځو نو اوسلوم به په مکہ کې بانګ ویل کې دینه مخ کې مکہ کې بانګ نه ویل شي دا لوم به نو پیغمبر مبارک ډېر انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ دیتے ندی کتلے کہ دا دا لوی خاندان دے دا دا رکوٹی دے دا غلام دے زمانی پا خدای قسمی دا خپل غلام دا بچی دا حضرت اسامہ سپیمی پاکی کردی بمرا جزی قلن بطر چا پاکی کی دا غلام بچی پا دے پینسا ناس تے اسامہ دا غلام زوی دے او پوزے بیدل وقنے او عائشہ و تی اللہ رسول دیخ واقع جزی پاکا کم وینا عائشہ دا بزب پاکوما احبیه دا سرمینکو فا انی وحبه زما خواهد غلامانو سره سکلی او غلامان به ازادول دا خود مخ کې رواج را روان او پیغمبر مبارک وی آزادوي شابه آزاد کې دا خدای بندگان دي آزاد کې چا چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای دا اور نه آزاد قسم کې آزادوي زهار یو قسم شی دی هغه کې آزادوي قتل خطا و غیره مطلب یې چې دا داسې خو رسم ختمول نشو ځکه دا ارچا غلامانو جنجال جوړېدو نو د لارې وته اختیار مینا کوي وی چې سخره غلام لورکا چې ساغوندې نو غلام لورکا په غلامان کم رحم او کم انصاف په ماشومان کم کړی دي او زنانو سره متعلق سره رحم ویلې دي مړ سم کول دي انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت دا عاجزه نمونه قسم په خدای ډېر سبم ته پریږدي نو بلال ته आवाज کینو دی را واسطه بلال لومبه بانګ بتوي په مکه کې ماشاءالله او کم ځای به نو د بیت الله سر ته خېجوي بانګ په وای نو بلال نه چا بیا تاسو کو استاد هند ته تیرېدله یره وی ما وی چې نه دا لومبه بانګ دا بچته حضرت ابوبکر باندې و یا کې دي چې حضور پاک په خپل وای یا چې تبل صحابي وای لیکن انصاف تو ګوره په بلال وای له مات نشي او د بیت الله سر ته خېجو لومبه بانګ په بیت الله کې چې ما کفات شو حضرت بلال ویل
لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناست وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد لزم ما د رسول الله مبارک نو اورېدلې دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته مال اجازت راکا ابوبکر وی بلال لړ مې ولې چوي یو خو مې لړو چې رسول الله مبارک لړ چې ته بانګ وې نو ما بعد رسول الله مبارک غمینه بیا ماتي هغه وخت برا یادېږي یو خو مې لړو چې د خپل محبوب باندې او خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لړ چې دی وته سوي وی ابوبکر خدای له دې غشتم کزان له دې غشتم نو بس بیا وتانه نه خوځم د سره به ما او که خدای له دې غشتم ما پرېدا اذا الله د دین د پاره د کافرو سره جهاد نو بعض علما خو اجازه ولا ورکه جزا راجح قولم دغه نو شام تلا او بعد وی چې نه منه کې چې نه بده نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر لاله حضرت عمر ته وی عمر ماته اجازه راکړه جهاد نه وی ما د حضور پاک نو ریدلی دي اذا الله پلار کې د کافرو مقابله کې جنگیدل دینه بهتر عمل نشتا وی عمر یو قوم پر رسول الله پتلوم لا ما تشوا بل خو د ابوبکر په مرګ مم لا ما تشوا نو تمره نزي چې ته بانګ وې او ما د حضور پاک زمانہ را یادېږي ابوبکر تم وی رضی الله عنه تو عمر تم وی ابوبکر عمر قسم دې ک بانګ خوان راکې مال بانګ خوان نه راکې ځکه به بانګ به وي نو په یو سترګه به قبله ته کتل په بل سترګه به د رسول الله مبارک هغه خشتا او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل مال بانګ خوان نه راکې بهر کیف اجازت اتواغ استو شام تلا دمشق تلا او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم اورا نو حضرت عمر وی بلال دی علاقه کې دی رهواله و یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهواله نو بیت المقدس ته او درو وی شابه هغه سي بانګو چې رسول الله مبارک ته به بانګوي نو بیت المقدس کې لومبه بانګ دوی او چې الته بانګوي نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس مونږ ته د رسول الله مبارک د زمانه یاد تازه شو او بس کنه بلالا بس مدینه ترازه وینا مدینه تنه مدینه ډیره خواګره د مدینه خاور ډیره خوشبویا ده مدینه کې مې محبوب پروت ته ډیره خواګه ده خو ما خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وې داغه مخ کې انشته نو مال مدینه کې بانګ خوند راکې او به بانګه به مې پرې نه ده منت وتو کرا نغه نو خوب یولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک وتوي بلالا دومره بے وفای بس دې داستا وفا زما سره دومره بے وفای چې زلاړم نو زه دې پریخم او زما کله دې پریخاو ده نو مدینه ترا یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او خذ خبر شو ماشومان خبر شو چې نن بیا د حضور پاک یاد تازه کیږي نن بیا هغه اذان ویل کیږي چې کوم رسول الله مبارک اورید او د بلال د مبارک شوندو نه با د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت आवाज بیا وزي نورالل بشابه بانګ به وی دی لانه راغله ما خپل محبوب ګیله کړي د په خوب کې مانه ګیله کړي دا نو د خپل محبوب ملاقات لراغلی بانګ لنیم راغلی ما موجنه نو حضرت حسن او حسین ولا راوستل حضرت حسن او حسین ناغیر علل نو د خپونه ورته راته شو کاکاجی موږ د خپل بانګ بوي موږ د بانګ وې او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولېږي موږ ته به حضور پاک دور یاد ده او د پیغمبر زمانه به موږ ته یاد ده الله اکبر نو درې ده بانګي شروع او داسې بانګي و چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې الله اکبر اورید نو زنانه کوټو ته وکړ او ما شوباد را منډې او د خوشحالۍ د سترګو نه اوښکې روانې یو عجیبه انداز دی
ودی وی پڑیر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله نو محمد نوم د مخکې لاندې را پریوت لکه د کپ وتړقېده یو تاریخ لیکلی چې سې ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو راجح همدا ده بانګې پوره نه کړی شو واپس لاړ شام ته وایي بس دا مانا نه کي او چې به بانګ وي نو حضور پاک به دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړو بخ 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 یا بله واه 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 هغه اواز به ماله څوک راکړي ما چې به بانګ وي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړو الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله الله رسول منذر زبون دغه آواز چاته کو صحابو کې د حضور پاک مینا وا جذبه وا الله دغه مینا جذبه په موږ کې پیدا خیر بیا واپس لاړ راجح قول دا چې شام ته واپس او شام کې بیا په 20 هجره کې دی وفات شوی دی سو کوئی چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې ته دفن دی یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ښځه ورته جاړي حزن ای غمونو د رنګ نه تور دی خو مینه ډېره ده محبت ډېر دی نو دی ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا وایه چې اوهو غماه وفرحا دوايا وليه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا وتدام غم وقت ولا خوشالي ده ول دوستانو سره ملاقات کیږي التر دوستانو ملاقات لازم او چا لازم محمد مصطفى لا او دا غمرګرو لرواني پرې خوشاله زمارو اسلام مقتدا یو نه خبرې خیره غلام هم دی او سردار د ایمان پکې او د الله او د رسول مینه پکې کبه کسه دی او کبه سوک دی او شلیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سرتاج دی د سرو زرو دی الله ته ډېر خوښ او ډېر مالدار دی او بېدینه دی منافق دی په زړه کې د خدای او رسول مینه نشته د جهنم خشاک دی الله دې مړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په محرم کې وفات شو ما مناسب وګڼله چې د هغه متعلق یې څو خبرې درته وکړم الله پاک دې زموږ په زړونو کې صحابه مینه پیدا کړي الله فرمایي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تا ته یو شی به ته ښه نه ښکاري تا ته ته به یې ښه نه ګڼې بدله بهتري او عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم کله به یو شی ستا خوښي ته به دا ما هغه شی خو خوښي چې هغه ته پکې خیر ښکاري او بدله شري نو د انسان په خیر او په شر الله خبردار دی د مارونو بیماری بعض وخت کې د خیر ذریعه تکلیف او راحت رور او خور دی کله سړی باندې بیماری راشي تکلیف راشي نو دې پاغه تنګي واقعي بیماری سخت شي دی سړی فریادم کوي بیمار ته سړی جړام کوي بیمار ته لیکن دا د ګناه درجه دو ذریعه په دې الله پاک د انسان نه ګناه راځي او یاد آدی چې رب العالمین په انسان درجه او مرتبه بلندای نو بیماری په موږ تاسو ټول باندې تیریږي په ما مراله اوسم بد برابر نه ما اراده نه و چې زوزم
بیا مې یاره لږ به لاړ شو د خپل جومات کې دوه خبرې به وکړو دا ملګري به لږ ووینو نو په دې نسبت راغلی انسان الله ته ډېر خوښ دی او دا انسان چې الله پیدا کړی دی دا ټول مخلوق رب العالمین د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی که دا کائنات دومره سپومۍ دا ټول د انسان خدمت له پیدا او بیا په انسانانو کې مسلمان دا الله ته ډېر ګران دی او د خدای ډېر خوښ دی او بیا دا الله پاک د مسلمان سره ډېره مینه هم کوي ډېر محبت ساتي د مسلمان سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي چې ګوره بنده ما سره شرک کوي په شرک باندې الله ډېر زیات خفه کېږي او په شریک نه و دې باندې الله ډېر خفه کېږي بنده ما سره شرک کوي بنده ما ګناه کوي زه ورته یم دا کار مه کوه کوي زه ورته یم دا کار وکړه دی نه کوي ما خفه کوي کوشش کوي چې دې ما خفه کړي داسې کارونه کوي لیکن سره د هغې بیا هم زه ډوډۍ ورکوم بیا هم زه رزق ورکوم بیا هم زه صحت ورکوم بیا هم بچي ورکوم بیا هم زه خوشحالي ورکوم دا د الله د انسان سره محبت او مینه زمارو مونږ الله نه لږ کړی دی مونږ نه پکار دی چې زمونږ خالق او مالک الله دی چې مونږ الله سره مینه مونږ هم الله سره خپل محبت وکړو که نه چې الله کوي چې مونږ هم وکړو که نو چې ته نه کوې بیا هم در سره الله مینه کوي محبت کوي خو ګورې جزوي طور مستقله نه ډوډۍ در کوي جامه در کوي باران در کوي نور در ته راخیږي سپومۍ در ته راخیږي بیماري در له جوړوي هغه پوره مینه نه کوي الله پاک رزق در کوي دا مینه کوي او که مونږ الله ذوالجلال ته ځان نږدې کړو د خدای سره مینه وساتله بیا به پوره مینه کوي بیا به پوره مینه سي بیا به الله خوشحاله یې تانه اوس یې در کوي په خفګان یې در کوي خوشحاله در کوي دنیا کې هم در کوي او آخرت کې هم در کوي بیا به فرشتو ته مو د سره مینه کوي او کائناتو ته به مو د انسان سره مینه کوي یکسویه سره الله ته توجه پکار ده او الله سره محبت او مینه پکار ده قسم دې چې لږ غوندیم دې الله ته وکړه وجړل او خدای ته کېناسته چې الله ما خو ډېره ګناه کړې ده پروردګار ما معاف کړه بس ما د نور خلقونه نظر الله تا ته راوړو بس ما د نور دنیا د څیزونو نه مې توجه الله تا ته راوړو له پروردګاره زما قبلت دی پروردګار بل څوک نه ته بیا ګوره چې الله څومره مهربانه بادشاه دی ابو لیث سمرقندي رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دی د هغه یو کتاب دی په هغې کې لیکي تنبیه الغافلین یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جاړي یو صحابي له ورځي چې ما خو یو غلطي کړې ده او زه پیغمبر مبارک ته نشم مخامخ کېدی ما له سپارش وکړې ما رسول الله مبارک ته نشم مخامخ کېدی ما له سپارش وکړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته راغی وی تا څه غلطي کړې ده وی د کفن کش یم نباش ورته وي په عربۍ کې کفنونه وباسه پخوا غریبي و غربت ډېر نو چې څوک مړی ښخ کړي او دا خلک ترې لاړ شي نو زه وګورم چې دا شپې ورشه ما خو تازه کچه خوري بس هغه ته وباسم او کفن ته لرې کم ځان لی خرڅ کړم زمونږ په دې وطن کې مشران وي پخوا به خلکو داسې کول غربت او غریبي و ډېره زیاته کفن کشي کلي کې یو جنۍ مړه شوه او د مالدار کور ډېر قیمتي کفن یې د شپې ورلم د خپل دستور مطابق او چارې بیلچې مې یوړې کفن مې قبر مې تش کړ چې کفن مې تسې راوویست د زړه غلط سوچ راغی غلط فکر راغی او د هغه مړي باندې په هغه غلط سوچ مې هغه جنۍ سره ګناه وکړه دا جرم مې کړی کفن مې ته ویس بربنډه مې کړه او مړه پته ده غریبه
او ما ورسره زنا مې وکړه ګناه مې ورسره وکړه او چې ګناه مې څنګه وکړه د جنۍ د ټک لک ونیوم او ما ته وایي چې د خدای ظالمه په محشر په لویه ورځ په هغه اتلس شلې زره قامه کې دې رسوا کړم په سړو ښځو کې به ودرېږم په اسم به په ټولو کې دې رسوا کړم غټه بېودسۍ کې دې ور واچولم او ظلم دې را سره ظالم وکړو دا دې ما سره څه وکړل برباد دې کړم ظالم دی ته پاسم قیامت پر ورځ او سړو ښځو میاشت کې به دغه پلیته به پاسم ما سره وکړل ما وی خدای دا ما څه وکړل ما خو ډېر کفنونه د مړو نیستي دي خرڅ کړي مې دي ما ډېر ګناهونه کړي دي خو دا نن ما کوم جرم وکړه پروردګاره اوس به څه کېږي حضرت عمر صاحب ته وایي ما له سفارش وکړه تا هغه جرم کړی چې دا د سفارش جرم نه دی خدای نیکبخته دا دې څه کړي مړي سره څوک ګناه کړي بیا پردۍ ښځې سره بیا کفن هم وباسه او دا ظلم هم کوه ته خو ډېر زیات د دې نه لوی جرم په مخلوق مخرج مه کول کم دی دا خو یې داسې جرم کړی چې د ځنګل حیوانات هم دا جرم نه کوي مړو حیواناتو سره مړې خرې سره اوسه پورې مړې سپی سره د ځنګل حیواناتو دا لوبه نه ده کړې دا تاسو داسې یو جرم دی کړی دا دې څوک کړل جاړي یو له سفارش کې حضور پاک له سفارش کې حضور پاک له اخره کې له راشه په خپل نبی علیه السلام ته لاړ ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست او چې حضور پاک مبارک ته کېناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما خدا چل کړی وای 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خان تا یو پردې زنانه سره د عمل کړی دی خا تا مړی سره د عمل کړی دی خا تا یو پردې لور خور شرمولې ده خا تا په ټول مخلوق کې د قیامت په ورځ باندې یو پردې جنۍ رسوا کړه ته دومره د خواهش ته مجبوره وې ته تاسو کړی دي تاسو علاج ما سره نشته ته خو هغه جرم کړی چې داسې جرم به په مخ د ځمکه څوک ونه کړي مړی دې رسوا کړه پردې جنۍ دې رسوا کړه ادي بیا د سکړه ادي پهلی تکړه دا دې څه جرم کړی دی څلوېښت ورځې یو ځای بل ځای خدای ته جاړي چې خدای واقعي ما هغه جرم کړی دی چې د دې مثال ته په مخلوقات ځمکه نشته تا مې خفه کړی او ستا ګناه مې وکړل او کفر مې وکړ نو توبه به ته غني ذات ته ما وبخې خو دا به ښځه سره به څه ته به مې وبخې دا ښځه خو مې دا مې څه وکړل جاړ الله ذوالجلال تا جاړي جاړي حضرت جبريل علیه السلام څلوېښت ورځې پس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته څه فرمایي یو شاعر وایي چې الله ته کله سر ښکته کړي نو هغه وایي میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا سامنے جھک رہا ہوں خدا خدا ستا مخ کې دې ټیټېږم بل چاته نه واقعي چې دا مونږ په مانځه کې په رکوع کې ټیټېږو یا په سجده کې سر ښکته کوو دا مونږ چاته ټیټېږو الله ته بل چاته نه میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدا ستا نه ما اس څوک هم نشته په دې نیت توبه وباسه میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا پروردگار ستا نه ما سوا ما اس څوک نشته داسې وخت به راشي چې ښځه به درنه تښتي لیدلې مې دي سړی بوډا شي او د کار نه وځي ښځه ورته وایي خپل کار کوه بیا خدمت هم نه کوي قسم دې لیدلې مې دي اورېدلې مې دي او بچي تښتي بچي وایي خدای پاکه بس دوا وکړې بابا ته مې ولې چې بس هلکه خدای دې ښه کړي نه وکړې چې خدای پې خپل فضل وکړي قسم په خدای بچي بې تنګي سړی چې بوډا شي د سړي د خولې نه ګډې وډې خېږي بیا ښځه تنګه شي بچي تنګ شي مور او پلار هم تنګ شي په بچو کله کله الله خپل مخلوق
چې دا مخلوق در باندې تنگ شو، دا هر څوک دې پردي شو، ګاونډي دې پردي شو، رشتہ دار دې پردي شو، ښځه دې پردي شو، بچي دې اولاد دې پردي شو، الله نه پردي کېږي. الله او چې دا د شپې در باندې دل راشي او تکلیف در باندې راشي او ډاکټران وایي چې موږ څوک علاج نشته موږ سره، او هسپتال ته د یو سی او غټ پروفیسر لجید اپ اسلام آباد ته هلته دې بوځي، کراچۍ ته هلته دې بوځي، هغوی واسطه لا علاج د علاج نشته دی، بس دوا ورته کوي. رښتیا وایه دغه وخت کې څوک دی ویښ؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ تا ته به ټیټېږي. دا وخت بیا الله دې میرا کوئی اللہ تیرے سوا، خدای دا به وایي بیا چې میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، ستا نه ما سوا زما هېڅوک نشته. دا آواز به کوي بیا. نو جبریل علیه السلام راغی، نو حضور پاک ته وایي چې دا الله راولېږلی چې دا سړی ما پیدا کړی دی که دا تا پیدا کړی دی که بل چا پیدا کړی؟ دا خو الله پیدا کړی. دا کائنات او مخلوق ما پیدا کړی دی که بل چا پیدا کړی دی؟ دا خو الله پیدا کړی. دا روزي رزق زه ورکوم که بل څوک یې ورکوي؟ نه، دا خو الله ورکوي. دا جامه زه ورکوم که بل څوک یې ورکوي؟ دا خو الله ورکوي. دا پیدا کول او فنا کول او ژوند او مرګ زه ورکوم که بل څوک یې ورکوي؟ نه، دا خو الله ورکوي. او دا بخښنه زه کوم که بل څوک یې کوي؟ بخشش والا بخښنې والا زه یم که بل څوک دی؟ نه، الله دی. دغه هلک ما بخښلی دی، ورشه ورپسې وکولېږه او ری والا ما معاف کړی دی، ما بخښلی. څومره لوی جرم! صرف او صرف څلوېښت ورځې الله ته جړا کړې ده، او هغه جړا الله قبوله کړې ده. او په کوم انداز ولا رب العالمین توبه قبلوي؟ ولېږه په خپله څوک ولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام په واسطه رب العالمین فرمایي الخلق عیال الله، په مخلوق خدای ډېر ښه پکې، بیا په انسان ډېر ښه پکې. یو انسان چې چا مړ کو د خدای د قرآن آیت دی داسې ده لکه چې ټول انسان دا څه خیال دی؟ یو ماشوم چې ځان له یو کورکۍ جوړ کړي پوټینې غوندې، او تا هغه کورکۍ روان کړي، هغه ماشوم څونه چغې وي. یو ماشوم ځان له د خټو یو ګوډاګۍ جوړ کړي، د خټو، یا یو ماشوم ځان له یو وړه غوندې ګوډاګۍ د خټو جوړه کړي، او چې څوک ورشي هغې له الله ته ورکړي، د هغه ماشوم نه خبرې بیا څونه په ځمکه لوړېږي. دا دومره خشته انسان، ښکلی حسین جمیل ښکلی شکل او هیئت والا والا الله جوړ کړی دی. او چې ته د دې انسان بې ادبي کې، د ده بې عزتي کې او دې وجنې، نو الله پې څونه خفه کېږي. د لږو پیسو دپاره نن سبا خلک مړي څومره کېږي دنیا روانه، لږو پیسو د یو مرلې ځمکې دپاره، د یو کنال ځمکې دپاره څومره لګیا دي، رور لګیا دي وجنې. پلار زامن وجني او زوی لګي پلار وجني، ګاونډي وجني. د پیسو دپاره رشتې لاړې ختمې شوې، رورولي ختم، پلار او زوی منځ کې رشته ختم، دوستانې ختم، تعلق ختم، د مور او د لور په منځ کې تعلق ختم، د رور او د خور منځ کې تعلق ختم، د پیسې دپاره د استاد او د شاګرد په منځ کې تعلق ختم. او د مخلوق او انسان د الله ډېر زیات خوښ دی زما، لږ نه ډېر زیات یې خوښ دی. او چې دی ورته جړا او فریاد شروع کړي، نو بیا رب العالمین بیا بل شان زیات. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو بوډا سپین ږیری ټول عمر یې سندرې ویلې، سندرغاړی ټول عمر یې سندرې ویلې، او داسې سندرې ویلې وي چې بس هر څه به یې کول سندرو سره. او بوډا شو، سپین ږیری شو. چې کله بوډا سپین ږیری شو، بقي ته لاړ، د بقي مقبرې ته، اول ته خدای ته په ژړا شو، الله ته ژاړي او څه وایي؟ اوهو خدای پاک، زما ښکلې سترګې وې، نو هغه مې په ګناه کې تېرې کړې، ښایسته سترګې.
او یا نامې په ګناه کې تیر کړ. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي او شته جبا په سندرو کې مې تیر کړ او دما خپل وجود نامې په سندرو کې چیچل کړ. الله افسوس دا چې ما دا عبادت کې دا نظر مې است عبادت کې ختم شوی. الله چې ستا عبادت کې مې دا وګونه ختم شوی. الله چې مې ستا په ذکر او ستا په قرآن ختم شوی. الله چې دا شکل مې ستا په دین جوړ شوی. پروردګار دا سوچ جاړي خدای پاک او سوال کوي چې یو لوردی وي مړه ظاهره ټول عمر د سندري ویلي دی اوس مونږ په سره تا ده سره یو بوډا دی اوس اس نشته غریب دقه سي تش تور دی اوس یو لدی مړه دا غ سندر غاړي دا غډم لری کوا ابل لدی مړه دا غډم سندر غاړي لری کوا ورکی ابل وردی د غریب مخواره ما حالت مړه خپل کار کوي ټول عمر سندري ویلي لاړ بقي کې کیناست خدای ته بجړه خدای ټول خلک دي شو ما ته خو بلیک لګېدل نمبر برابر نو په ودونو کې دا سو شو ما ټول جون دا حسن او ځواني په دمتوب کې تیر کړ په سندرو کې مې تیر کړ اما سوکل اوس هم ګور ډیر الکانی خولي خشته خشته الکان خوبصورت الکان او ټول جون په سندرو په دمتوب کې تیر دا ځواني خدای دې لره دا आवाज خدای دې لره دا سترګې خدای دې دا میوالي بیا بسکه دا جواب بدنوالي بیا بسکه دا سی بیماری کې بدرو پر دې قسم به خدای کې چا سره بیا علاج به بس کې دا خدای سره مقابله ته کولی شي چا چې مینا زیات یې غلا غوسړې راوړي دا قانون دی دا کم پلار چې بچو سره مینا زیات یو کم بچی سره مینا زیات یې غلا ولا غوسړې راوړي په معمولی خبره غوسه ورځي دا خپل محسوس مینا زه ډیره کوم نو زم چې ما سره ډیره مینا سو کوسو دا غي مال دا غي بدل راکې نو چې لګه معمولی کما اینه منو مال غوسه راشي لکه دا عام قانون چا سره مینه ډېرې نو غوسه به ډېره راځي نو الله مینه ډېره ده نو بیا خدای پاک له غوسه خو سبقت رحمتي غضبي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی چې د خدای رحم بیا د خدای د غوسې نه غالب دی الله رحم بیا زیات کړي ارونو ما وړه ته محتاج شم جامع ته محتاج څوک مې پریدي نه خلک دي کې راکې دا سوچ به ما دا خپل شکل ما پډم ته تیر کړه خپل سترګې او د خپل غوګلان په څه کې تیر کړل قسم په خدای باندې دې ډمانو ته حیران راشي چې خو څوک د فنکاران مې مال لري کو فنکار یو فن خو دې دروخ او کم فن دې دمتو سندري وای پجب الکه ناتوره په ولینه تلاوت په ولینه په دې سترګو پردو جنا کو سره کې نه اغي سره لوړغه کا واغي سره ډرامې جوړه واغي سره فلمونه جوړه ودا ګنا نه ده خدای نه یریږي ته مسلمان نه قبر لمنه دي قیامت لمنه دي بیا بسکه او دمه پته لګي توبه به واسم څه پته لګي ته دې جوړ کیو تا سر ګارانټي ده چې د مشپې تا دا کار پرې دمو به توبه واسمونه کېږم ګارانټي را سره څه پته لګي شپې دن سوخي جواب سي په دې لري ګوره خدای خپه کېږي د مارونو په ټنګ ټکورو په دې سينو بهر کې تلاړو پرې وته خدای دا ما خطو ګناه دستا په دمتو په ګناه کې تیر کړې پروردګار چې دا په نه کې وسه خبر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شړلې مړه دا عمر په دمتو کې تیر کو سره حضرت عمر خوب نه په خوب کې رسول الله پاک په خوب کې ولید رب العالمین الله وتوي عمر ورشا ادمه بندا ما ته جاړي او چغي وای بوډا سپینګره اډم ټول مډم توپ کې تیر کا او روډه شاو ہوږي دي الله شابه روټه ورته او سر روټه وته مخه ته کی امیر المؤمنین حضرت عمر په سر خانه کې گدي په سر باندې دا الله پیغام دی او دا الله علم دی امیر المؤمنین ورته لګي روټه ولري د بابا جی واس معافي بابا جی ته روټه کې خو در بقی په میدان کې وی الله و می خوب کې ولید الله وی ورته او الله وی ورته چې ما بخله الله وی ورته ما معاف کړي بابا جی چغې کړې په میدان کې تصور زمارو دا ګنا نه ګورې موږ نه خلاصېږو یو ځا اکثر یو واقع بیانوم یو دوه کسانو نه په دې په جګړو چې یو سړی بالکل د ګنا نه کړی دا غوره دی او که یو سړی ګناه کړی د توبه ستره دا د خدای پریز غوره
دو کسه ولګي او بل سره پدې جګړه. نو ظاهر کې هم وایو چې دا خدای ته ډېر نږدې دی چې دا ډېر غوره دی چې دا ګناه بالکل نه کوي. او دا بل خو د توبه وستنو هغه څه خو نه شي کېدی. نو په لاره روانو نو یو بوډا بابا دا څادرونه یې جوړول، دا څادر دی جوړول. نو ته باباجي او تپوس ته نه کوي چې ما د دې ملګري په دې کې اختلاف دی. زم هغه غوره دی چې کوم انسان ډېر نیک او ګناه بالکل نه کوي. دی وینا هغه غوره دی چې دا کله ګناه وکړي او د هغې نه پس الله ته توبه وباسي. دا د خدای وخت یو دا غوره. باباجي ستا څه خیال دی؟ باباجي ورته وایي وی دلته یو مثال در کوم، ما ته خو دا بل خدای ته ډېر خوښ ښکاري چې دا ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبه وباسي. ولې باباجي ته خو ګناه وکړه توبه یې وستا بل خو نیکي کوي. وایي زه چې څادر یې جوړوم که نه نو په څادر کې کله زما یو تار وخیږي وشلېږي نو د هغې له غوټه ورکړه. چې غوټه وله ورکړم ښه مزېدانه اله نو غوټه دننه پټه کړم. نو چې زه کله مغه که زما مکو او کډی روانه یم نو زما نظر په هغه شلېدلي تار باندې چې ما وله غوټه ورکړې ده چې هسې نه دا بیا ونه خیږي. که دا اوخته بیا دا غوټه وشلېده نو بیا خو وروسته د دې پیوند ګرانه که نه. لکه چې په هغه جوړېدو وخت کې وشلېږي نو غوټه به ورکړي نو څادر به جوړ شي. خو چې د جوړېدو نه پس یو ځای کې څادر تار وختو نو بیا هغې کې هغه تارونه وځي 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 نو هغه شلېدلې پاتې شي. نو چې کم تار له غوټه ورکړې ده که نه نو تر اخره پورې زما په هغې نظري چې کوم وخت کې څادر جوړوم هم به ما نظري چې دا بیا ونه خېږي نیمګړي نه شي. او چې جوړ کړم او بیا وینځم نو په هغې مې بیا هم نظري چې دا راته بیا ونه شلېږي. او چې کله یې مانج کوم پخوا به زمونږ په مخ کې د خلکو څادر مانج به یې کوو د څادر باندې به یې دغه راښکل یو شی به یې پرې راښکو ابرش غوندې صفا کو به نو چې هغه مانج کوم بیا هم پرې زما نظري چې دا راته ونه خېږي. وایي اخره پورې په دا غوټه زما نظر وایي معلومېږي دا چې کوم بنده ګناه وکړي د الله سره هغه تار وشلېده نو چې بیا وګڼي نو د الله په ده خصوصي نظري چې دا تار بیا ونه شلېږي. اوس زما اخیري یو خبر اوسوره زه خو به کوم نه زما او زه به الله سره څنګه مینه کوم نو د دې ډېر وجوهات دی هغه به درته په بله جمعه کې وویم. خو نن درته دا ویم انشاءالله چې الله ما سره مینه کوي نو د الله مینه څنګه ده؟ اوس د الله یو مینه خو دا ده چې ما له ډوډۍ راکوي دا مینه ده. خو دا خو کافر له هم ورکوي رزق راکوي سپي له هم ورکوي خنزیر له هم ورکوي. د الله مینه دا ده چې ما له جامه راکوي دا کافر له ورکوي. بېشکه د خدای نعمت دی د خدای مینه دی. دا مې الله مینه دا ده چې ما ته هوا راکړې ده دا کافر له هم ورکوي. ټیک ده ما د برکته په نور ما له خدای پیدا کړې ده ما د برکته په هغه لګي خو یې هغه له هم ورکوي اکسیجن. د الله مینه دا ده چې په ما نور راخېږي کافر د الله د الله مینه دا ده چې ما له ښځه راکړې ده په صحت روغ پیدا کړې م د کافر نه د الله دا کړي د کافرانو هم بچشته د الله مینه ورکوي. د الله مینه دا ده چې ما له بلډینګ راکړې ده کوټۍ راکړې ده بنګلې راکړې ده ما نه یې ښاغله ورکوي. دا بل کافر له ښه ورکوي. بېشک دا د الله نعمتونه دي بېشک دا د الله مینه ده بېشک دا د الله محبت دی. خو ګورې بعضې وخت کې دا د نیوکې او د مواخذې استدراج ورته وایي نه دا د الله مینه ده زما داسې وایي. لیکن د الله کومه حقیقي مینه ده هغه کومه یوه ده. دا بدعمله له هم دا څیزونه ورکوي دا کافر له هم ورکوي. د الله حقیقي مینه دا ده چې ته الله سره مینه وکړې او الله ته عبادت وکړي نو الله تعالی مونږ سره شوق پیدا کړي. دا شوق دغه نه پیدا کړي. الله تعالی خپل نوم ذکر سره شوق پیدا کړي دا شوق کافر نه پیدا کړي. الله عمره او حج لستا په زړه کې مینه کافر نه پیدا کړي. الله د حضور پاک سره ستا په زړه کې مینه وای دا کافر نه کوي. الله ستا په زړه کې د نیمې شپې پاسېدل واچوي چې پاسه او ما ته وجاړه دا مینه الله کافر او فاسق او فاجر سره نه کوي.
الله ستا په زړه کې په یخ اوبو اودس ور واچوي چې ودرېږه په دې یخ اوبو الله تا ته زه اودس کوم دا مینه الله کافر سره نه کوي الله ستا په زړه کې دا واچوي چې زه قرآن ووایم او د قرآن تلاوت وکړم دا مینه الله کافر فاسق سره نه کوي الله ستا په زړه کې دا واچوي چې دا ښځه بچي به مانځله پاسومه دا مینه د کافر پړه کې نه اچوي الله ستا زړه کې دا واچوي چې په دې بچي قرآن یادوم حفظ پې کومه دا مینه د کافر پړه کې نه اچوي الله ستاړه کې دا واچوي چې دا بچي سکول ته ولېږم دا مینه کافر سره هم کوي الله ستا زړه کې دا واچوي چې ولېږم ډاکټر کم انجینیر کم افسر جوړ کم دا مینه کافر سره هم کوي لیکن الله ستا سره دا مینه چې کوي چې بچي حافظ کدا نه کوي کافر سره بچے عالم کدا مینا کافر سره نه کوي لور حافظه کا عالم کدا مینا کافر سره نه کوي پټکي په سر کدا مینا کافر سره نه کوي او خپل د شریعت مطابق د پیغمبر مبارک په طریقه ګیرا اصل فیشن پتا ورنا د پیغمبر د سنت مطابق ګیرا پرېدا دا مینا کافر سره نه کوي غیبه پرېدي خو د فیشن یا په بل غرض به پرېدي دا سیمینه دی خدای موږ سره کومه مینا زما سره وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابو ته دوا اوروله په خپل به کوله خو مقصد به درو صحابي دې تپوس کې اتخاف علینا ته په مونږ یریږي بیو سبه فرمایي القلوب صرف قلبي الى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت اغزاتك زلنا اړه راړه لونه چا په لاس کې دي الله په لاس کې لونه لون کې خدای الله په لاس کې وما القلب وغا شاعر وای کنه او ما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب انسان ته انسان ذکر چې د انس مینا محبت ته حیواناتو کې دا کم دي او زړه ته وي زړه او قلب تقلب او دې اوړي راوړي یو وخت کې پړه کې یو سی بل سی بل وخت کې پزړه کې بل سی وي نو زړونه اړون کې څوک دی د الله ذات دی نو رسول الله مبارک به فرمایي یا مصرف القلوب وفي روایت یا مقلب القلوب اے هغه ذات چې ته زړونه اړې راړې خدایا زما زړه ستا تابعدارې ته راوړې یا الله زما زړه ستا په دین کلک کې پروردګار نو د حضور پاک کلکو او پیغمبرو نو صحابه ته پزور وي پښتانه وی لوري ته وي من ګوري ته وره نو صحابه ته تخاف علينا الله رسول ته مونږ یریږي اذا مونږ مخکې دا دوا کې مونږ ته اورته دا سی وایا او ان القلوب بين اصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء وی زړونه د خدای د ګوتو په میانس کې دي خدای داسې ګوتې نشته لکه د مونږ په شان د خدای د ګوتو میانس کې دي چې کوم خو اړې نو الله اړول شي او ظلم خدای نه کوي جبرم خدای نه کوي چې خامخا دي په زور مسلمان کی نه انسان خو مکلف دی اده نه هجن د خیر او د شر دواړه لاري وته خولې دي او کته لا نبی حضرت بل طرف تراو او کستا حقیقی بنا د خدای سره نه کوي نو بیا د لړه دی خو نه راړي ښا چې ته مونږ اوکې او د سچ مونږ کې خولي مونږ اوکې نو د بل مونږ زبر خدای اړه راوړي توفیق بدر کې نو بل لمام راشي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر علماء يومنا ذاك يوا هذه متعدد معاني دي واعتراض په طالبان په مونږ کوي نو یو معنی دا ده چې سچ باندې مونږ اوکې د الله د رضا لپاره هغه سیمون کوم چې مونږ ته حضور پاک مبارک خودل دي او د آداب او د شرایط برابر نو بیا به الله پاک د دې مونږ په ذریعہ استاد له د فحشاونه قبیح سیزونو زناکارو وغیرہ او د نارواونو به خدای پاک دې بل طرف ته راوړي الله بادشاہ دی الله زړه بیا الله هغه مینا کوي بیا چې کومه مینا مسلمان سره پکار ده هغه مینا بیا کوي ما پلان کې سره د خدای مینا نو کافر نه مرکل نعمت دی د خدای بنگله ورکړي مال ورکړي دولت ورکړي د خدای مینا هغه عقیده ورکړي دا سبب وي خدای مینا مستوى الارض مینا د نو په مال کې د خدای حق ورکړي مینا د نو حج لذي مینا د نو عمرې لذي ما الله د پاره مینا د نو دادي علم یو مینا د نو په بچي علم کوي په لور علم کوي مینا د نو نیکی کوي دته
الله سره داسې مینه وکړي چې الله د سره داسې مینه وکړي چې ستا زړه نیکو طرف ته راوړي، چې الله داسې مینه وکړي چې ستا زړه هغې کار ته راوړي چې کوم کار له ته پیدا، داسې مینه وکړي چې الله ستا زړه هغې طرف ته واړوي چې په کوم طرف باندې تا خدای پاک جنت ته رسوي. او یو حدیث ته اخره کې وایم، ما وی زه به نن لږې خبرې وکړم. حدیث قدسی دی، رسول الله مبارک فرمایي اذا حب الله عبدا، چې کله الله بنده سره مینه وکړي، کومه حقیقي مینه ده هغه ولا مینه استدراجي نه، طالبان په پوهېږي په استدراج. نو نادا جبریل ته آواز وکړي، بخاري شریف کې حدیث دی، ان احب فلانا، پلانکي سره مینه ده، حتی ورسره مینه. نو جبریل علیہ السلام د اسمان فرشتو کې آواز وکړي چې فلانکي چې دی یحبه الله، الله ورسره مینه کوي، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. نو ثم توضع له القبول فی الارض، بیا په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړه کې خدای د مینه واچوي. ډېر خلک وایي د پلانکي له خدای قبولیت ورکړی، نو ډېر خلک نیکان ورسره مینه ده، ډېر نیکان عالمان طالبان ورسره مینه کوي، صالحان ورسره مینه کوي او شوق سره ورسره تعلق ساتي. دا الله د هغوی په زړونو کې اچولی ده. د کافرو نه ګورئ، خو د پیغمبر مبارک سره خو د خدای مینه وه، لیکن د ابوجهل خو ورسره نه وه، د ابولهب او د عتبه او د شیبه ورسره نه وه، صحابه ورسره وه. توضع له القبول فی الارض، د نیکانو خلکو په زړه کې، د دیندارو خلکو، د منیبینو خلکو په زړه کې خدای د هغه مینه واچوي. قبولیت غواړي، قبولیت نو په دې به حاصلېږي چې ته به الله سره مینه کوې. قبولیت غواړي نو ته به هغه کار کوې چې الله تا سره حقیقي مینه وکړي، نو رب العالمین به ستا محبت او ستا مینه. اوس به مونږ د الله مینه په څه پیدا کړو؟ دې مرتبې ته په څه رسو چې مونږ سره الله دغه مینه چې ما کومه حقیقي مینه یاده کړله، نو د هغې چې کوم اسباب دي، تو ان شاء الله العزیز که موقع و خدای جون راکه او صحت هم خدای راکه. نو آینده جمعه کې که صحت خو نو بیا به د هغې بیان درته ان شاء الله العزیز حکم که خیر. د جمعه سره د مدرسې سره مدد کړی دی، الله د هغې بدلې ول په دنیا کې مرکې او په آخرت کې مرکې. خدای زما کور دی او نه د فایض احمد کور دی، دا ستا کور دی، دا ستا مدرسه ده. مونږ خو به نه یو سبا پته څه لګي چې مونږ به تاسو نه زما نیکه دلته مونځ کوو د قبر کې پروت، هغې نه مخکې به څومره خلکو به د جومات کې منځونه کړي او څومره دلته کې به سپینګیري به دلته شته، هغه د محلې او د یو ځای بل د سپینګیري دلته دیوالونو ته به ډډې والې وي، مونږ به دلته سبق وي، هغه نن ټول نشته دی. دا چا ځمکه ورکړې دا غم نن نشته دی. دغه رنګې د مارونو زه د دې دا ورکړه. نو دعا ورته وکړئ چې خدای پاک د ټولو دا امداد قبول کړي، خدای ولا د اجر په دنیا کې مرکې او په آخرت کې مرکې. او کوم مسافرو چې بار سره موږ سره مدد کړي، تعاون کړی دی، خدایا ته د هغې په رزق کې، د هغې په مال کې، اولاد کې برکتونه واچوې. او خدای دا ستا د دین مدرسه ده، ته په خیر سرته ورسوې، ته کامیابي نصیبه کړي، ته پکې د قرآن درس شروع کړې. او زمونږ د جمعې د جمع مونږ به پکې جمعې جمع هم کوو انشاءالله. خدای زمونږ د جمعې جمع پکې شروع کړي. مال الله روغ صحت راکړي، تاسو له الله روغ صحت راکړي. په کورونو هسپتالونو کې چې کوم بیماران دی الله روغ صحت ورکړي. زمونږ د دې بدرخیو د کندي سریر دا د بجلو کار کوي، سرفراز لالا زوی مرحوم، نو سریر غریب بیمار دی، هسپتال کې پروت دی او د دعا محتاج دی. دعا ورته وکړئ چې الله ولا روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. او زه بیمار وم په هغه ورځو کې، دلته کې زمونږ د سریر پلارو هغه وفات شو، سرفراز لالا، او د دې ایجاز ورورو ایاز هغه وفات شو، د دغه کې ګلزار وفات شو، د ملکانو کې داسې نور ډېر کسان به وفات شوي دي. ما ته څه پته لګېدلې او څه نه لګېدلې، چا نومونه مې نه غوښتي نو ما نه به یېري یا به راته پته نه. ټولو ته دعا کوي الله ته معلوم چې الله ټولو بخي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله وارثانو له صبر ورکړي، او خدای راغلي مسلمانان ټول د دنیا او د آخر برکات ورکړي، د دنیا او د آخر د غمونو فتنو آفتونو نه مونږ په امن کې وساتئ. خدای ته زمونږ د خپل ذات سره حقیقي مینه نصیب کړي، او خدای ستا مونږ سره حقیقي مینه نصیب کړي. او خدای ته چې څومره چاته څه حاجتونه دي د زړه فتې وله پوره کړي. باید زمونږ دوستان دي ما سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېر د محبت اظهار کوي، زه نومونه نه اخلم. دعا وکړئ چې خدای هغوی د دنیا او د آخر خیر ورکړي، برکات ورکړي، خوشحالۍ ورکړي. زمونږ د جمع د ملګري دي او ټول الحمدلله که زه نه هم زه به خبرېدم، ټول راغلي جومات یې باد ساتلی دی. خدای پاک دوی له ژوند کې د دې په رزق کې برکتونه واچوي، او د هر قسمه دنیا او د آخر د فتنو آفتونو یې په امن او امان کې وساتي. او خدای زمونږ د خپل ښکلي پیغمبر مبارک تابعداري نصیبه کړي، او تم د مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم